نامعلوم په نومه مرګ څه دی؟ دا نامعلوم په نومه مرګ بیا په بني اسرائیل کښې شوی و. نن ورځې کیسه نه ده. سړی مړ و بني اسرائیل قاتل پته نه لګېده. ویس یې قاتل ښکاره کوي. نو دا لیا بني اسرائیل په وخت دا نامعلوم په نومه ټارګېټ کیلینګ و خو بس په میز لکه چې ویس دا بیموریر سواره شوه د عید وکړه. سړی مړ شه ګردی سړی مړ شه په بني اسرائیل شی پته نه لګي چې چا مړ کړم. ویر ټان ډېر شدید دی. وی سړی چې ورته وي الله جل شانه حکم ورته وکړه چې تو سه غوا لولا کې اول خو یې په دا غوږ کښې ډېرې کیسې رواستې بیا ته دوې کیسې نن دي. یو دا چې دا نامعلوم مرګ اول د دې قوم وکړه. دومه دا چې کله الله پاک د یوې خبرې حکم وکړي بیا پاک شه تور سپین غوښتل نه دي په چار بس عمل پې کوه. څوک یې بیا حکمت پښتنه کوي چې نه دا شی فرض دی بیا ضروري دی بیا دغه څه فایده ده. ته څوک یې عبدیت منا ده دو د غلامۍ منا ده دو چې د اکا سره وې تور سپین نه پلړوې هغې ګټه تعاون تو نه کسې میش د الله غلامون یې بندګون یې بس چې الله یو حکم وکړه امنا وسلمنا میش یې مني تور سپین نه غوړي. دغې کوم دا غلطي وکړه چې الله پاک ورته وفرمیل چې بس د سړی جواتوي درته خو تاسو طریقه دا اختیار کړئ چې یوه غو الو لاګي. بیا دې شعري شوه چې بیا څرنګې غو الله پاک ورته که چېرې دا پوښتنه نه وی کړې په نوم یې چې غو الوله وایي دا جامه لانډه وه ځکه چې مقصد دا و چې د هغې غو په یوه ټکوړه دا مړی ووایې مړی خپل ډېر چک شي سړی وښیي چې پلونکیزه مړ کړه بیا وه داس شول چې غوی کله الوله کړه سړی زرا په پشیر ودرېده ورته وایي چې پلونکیزه مړ کړی یم نو یی چې سړی بیا مړ ښه شو دوه بره په مخالي د یوې ټکې پوره خو درژم دی. نو په دا کښې دوه خبرې روغلې یوه خبره ده چې د الله په احکام کښې تور سپین لیت العل دل اولی نه دی کول الله حکم دی بس میږي مني. دا د انسان د عبدیت اصل کښې تقاضا دا ده چې کله ورکې وغوړې د الله د احکام په ځوی راوړلې کښې بیا د نقصان جوړ کړه دی دا ورکې وغوښتې د غو په کیسه کښې چې الله پاک حکم ورته وکړه چې دا غو الوله کې بیا دی ورته چې بیا دا څرنګې غو وي. موسی علیه السلام بیا ورته الله پاک وخې ورته وکړه چې غو داسې چې نه رټه زړه وي چې بالکل مطلب هغه د عید نه پیشي ګګه وي او نه داسې وي چې اول خسې وي داس درمیانه. بیا یې پوښتنه وکړله چې را بیا څرنګې دی وي توره دی وي زیړی دی وي څرنګې دی وي الله پاک ورته بیا یې پوښتنه وکړه چې یاره مزدیرۍ دا کړې وي نه وي حال دا چلول الله پاک ورته وفرمیل چې داس غو الوله